بسم الله الرحمن الرحيم. فالفصاحة في المفرد خلوصه من تنافر الحروف والغرابة ومخالفة القياس اللغوي أي المستنبط من استقراء اللغة، وتفسير الفصاحة بالخلوص لا يخلو عن تسامح. دوران دینا مولانا ماتن د فصاحت د پار اقسام ثلاثه ذکر کړیو. یو فصاحت فی المفرد، یو فصاحت فی الکلام، او بل فصاحت فی المتکلم. اوس د دې جن غرض د ماتن هغه تعریف ته کل واحد دی، د هر یو تعریف ذکر کړي. فصاحت فی المفرد څه ته وایي، او فصاحت فی الکلام او فصاحت فی المتکلم څه ته وایي. نو شروع وکړه فرمای فالفصاحت فی المفرد فصاحت فی المفرد. د فالفصاحتو کې چې کومه کلمه د فا راغله نو دې فا ته ویل کېږي فای فصیحیه، او دې ته فای فصیحیه ځکه وایي که نه، فای فصیحیه، فای فصیحیه دې ته فای فصیحیه ځکه وایي. فای فصیحیه دا ورته ځکه وایي چې دا وضاحت کوي دا شرط مقدر. دلته کې یو شرط مقدری ادا رستو فاراشي چې دلالتو کې پاغا مقدر باندې، یعنی اذا کان الامر كذلك، کله چې امر دغه رنګو څنګهو چې فصاحت منقسمت موصوف ته فصاحت سو چې زونه واقع کېده درې. نو اذا کان الامر كذلك، کله چې امر دغه رنګو نو فالفصاحه في المفرد وی وصو اورا تا ته وایم چې فصاحت فی المفرد څه ته وایي. نو فصاحت فی المفرد دی ته وایي که نه چې په یو کلمه کې درې مخلات نه، چې په یو کلمه کې څو مخلات نه، یو پکې تنافر د حروف نه وي، یو پکې تنافر د حروف نه وي، او دویم ورکې غرابت نه وي، او دریم ورکې اغه مخالفت قیاس لغوی نه نه. نو فصاحت فی المفرد یو کلمې ته چې موږ وایو چې دا فصیح ده، دا مفرد فصیح دی، نو عربو ته موږ فصیح وایو چې دا درې مخلات ورکې نه وي. یو پکې ته څه نه وي، تنافر د حروفو، دویم پکې ته څه نه وي، غرابت، او دریم پکې ته څه شی نه وي، مخالفت القیاس. مولانا په حقیقت کې د مفرد دپاره درې څیزونه، یوی ماده، یوی څه ماده، او یو داغه د پاره دی هیئت، او یو دلالت د لفظ په معنا. نو څو قسم چیزونه د مفرد د پاره، یوی ماده، یوی صیغه او د هیئت، ایو دلالت د دی په معنا. یو ماده د مفردی، او بل هیئت او صیغه د دی مفردی، او درایمه هغه دلالت د مفردی په معنا. نو که چرته د کم مفرد په ماده کې خلل، په ماده کې څو خلل، دې ته وایي تنافر الحروف، تنافر ال، او که د کم مفرد په ماده کې خلل نو، داغه په هیئت کې خللو، صيغه کې خللو، نو دې ته څه وایي، دې ته وایي غرابت، دې ته څه وایي. یو که چرته په ماده کې او تنافر دی، اکه په صورت کې نو دې ته وایي مخالفت القیاس. دا ګور یو منټ، درې چیزونه دي په مفرد کې، ماده، صيغه او هیئت، دلالت په معنا. که خلل پچا کې او ماده کې نو تنافر د حروفو، او که چرته مثال په طور باندې دا هیئت کې فرق او صيغه کې نو دې ته وایي مخالفت قیاس، او که دلالت په معنا نه کو نو دې ته وایي غرابت. دې ته څه وایي، د دې اول مثال به څنګه لکه ګوره مشتشذرات، مشتشذرات یا مشتشذرات اسم فاعل یا اسم مفعول. نو ګوره دا مشتشذرات یو داسې لفظ دی که نه
چې دا خو مفرد دی کنه په دې ماده کې تنافر د حروف وره ماده کې تنافر د چانه او که مثال مخالفت ته قیاس په کې ګوره لکه اجلل دو حرف جر یو جس نراشی او په بل کې مدغم کی کنه اجلل پکار دی که اجل پکار دی اجل وسنګ وای اجلل نو دا مخالفت ته قیاس او مسرج څنګه مسرج د مسرج په معنا سره نه پويږي نو دې ته ویل کېږي غرابت نو تاسو دا خبره زده کړه چې هر مفرد کې څو مخلات هر مفرد کې څو چیزونه وي یو پکې ته ماده یو پکې هيئت او صيغه او درې مور کې وي دلالت په معنا که چرته په ماده کې خلل نو دې ته وي تنافر الحروف او که چرته خلل په ماده کې نو بلکې په دې هيئت کې دې ته وي مخالفه القياس او که چرته په دلالت علی معنا دې ته وي غرابت نو دا درې واړه چیزونه چې په کومه کلمه کې نه دي نو دې ته موږ وایو چې دا فصیحه کلمه ده او دا فصیح مفرد دی او که چرته دې درې واړو کې یو هم ورکیو کنه نو دې ته بیا فصیحه نه وي فالفصاحه فصاحت فی المفرد دا فی المفرد متعلق دی فکائن پورې نو فالفصاحه هغه فصاحت چې کائن دی په مفرد کې قدم الفصاحه على البلاغه لتوقف معرفة البلاغة على معرفة الفصاحة لكونها مأخوذة في تعريفها ثم قدم فصاحة المفرد على فصاحة الكلام والمتكلم لتوقفهما عليها ګوره مولانا غرض د شارح په دې عبارت سره د فرض سوال دا دی کنه چې دا فصاحت په بلاغت ولې مقدم کړ ګوره یو فصاحت کنه او بل څه شی بلاغت نو سبب د علامه موصوف لرا چې فصاحت مقدم کا بچاوانی په بلاغت دا ولې دسی به ویل چې بلاغت په کلام دی ته وي بلاغت په متکلم دی ته وي دا غین رستو به وي چې فصاحت په مفرد دی ته وي او بیا فصاحت په کلمه دی ته وي فصاحت په کلام دی ته وي یعنی اول نه به بلاغت ذکر کړي بیا به څه ذکر کړي نو ولی تقدیمی د چا بچاو کو د فصاحت تقدیم یو په بلاغت باندې دا ولې آیا د دې لپاره سوجه شته کنه او واشته ورستو بلاغت را روان دي خدا بلاغت موقوفی په فصاحت بلاغت موقوفی په چا معنی یعنی دا فصاحت په مفهوم د بلاغت کې معتبري رستو براشي بلاغت په کلام دي ته وای کنه چې سره کلام مطابق د مقتضا د حال سره وای او اصلي کلام کا کلامي فصیحه نو دا فصاحت په مفهوم د چا کې پروت دی او کم شی چې کم شی په مفهوم کې پروت دی هغه مقدم ذکر کول پکاري کنه نو ځکه د اولنا فصاحت ذکر کا ورستو به ذکر کوي نو اول د فصاحت په المفرد تعریف د کلام کا وغیرہ 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 دا به ذکر کوي دا خبره ختمه دویم سوال واخذه په دې باندې پوه شوم چې فصاحت مقدم شو په بلاغت باندې ځکه چې په مفهوم د بلاغت کې څوک پروت دی فصاحت نو ځکه څوک مقدم شو پچا فصاحت مقدم شو په بلاغت ودار ته وای چې فصاحت بیا څو اقسام درې یو فصاحت په مفرد بل کلام بل په دې درو کې د فصاحت په مفرد ولې مخکې ذکر کړ په دې درو واړو کې دا دی ولې مقدم ذکر کړ په فصاحت په کلام او په متکلم جواب و دا فصاحت په المفرد د معتبر دی په مفهوم د فصاحت الکلام کې په مفهوم د فصاحت الکلام کې د معتبر دی بالذات او د معتبر دی په مفهوم د فصاحت بالمتکلم کې بالتبع څنګه ځکه فصیح متکلم چاته وي چې فصیح کلام کوي فصیح کلام بکلی چې کلمات فصیحي کلمات صحیح نو د معتبر دی په فصاحت الکلام کې هغه معتبر دی په فصاحت نه متکلم کې نو مقصد دا چې فصاحت الکلام د ډایرکټ موقوف لري په فصاحت نه مفرد باندې د ډایرکټ په چا موقوف دی په فصاحت په المفرد او دا فصاحت په المتکلم موقوف دی په فصاحت په المفرد او بالتبع په واسطه د فصاحت په الکلام او موقوف علی د شینه سي مقدم تلک د خدای د پاره وګوره صفحه نمبر 17 تا وګوره والفصاحه في الكلام اخر کې وګوره وفي الكلام خلوصه من ضعف التاليف وتنافر الكلمات والتعقيد مع فصاحتها ګوره مع د فصاحت د کلمات ذکر پکې شته کې نشته نو دلته ما دوه سوال جوړ کړ دوه جواب مې جوړ کړ اول دا چې فصاحت په بلاغت ولې مخکې شو
ځکه چې د په مفهوم د چا کې پروت دی د بلاغت کې رستو راځي. بیا د فصاحت په المفرد پر دوه قسمونو والے مقدم شو ځکه د معتبر دی په فصاحت په کلام کې ډایرکن اده معتبر دی په فصاحت په متکلم کې په واسطه د فصاحت په کلام ادرجنه موقوف علی مقدمه نو ځکه د اول ذکر کا او فصاحت په متکلم او په کلام درست ذکر قدم مخکې ک فصاحت علی الكلام لتوقف د وجه مخکې راوړ قدم مطلب دا نه چې رستو مخکې کنه مخکې راوړ فصاحت په بلاغت لتوقف د وجه توقف ته معرفت د بلاغت نه په معرفت ته چا لکونه هدا وجه دا علت توقف ذکر کوي ښه د وجه کېدل د فصاحت نشری مفهوم دی ماخوذ دی په تعریف د بلاغت کې د مقدم ذکر ک فصاحت د مفرد په فصاحت د کلام او د چا د متکلم لتوقفهما علیها ځکه د دواړه موقوف لري په چا باندې موقوف دي په فصاحت په مفرد باندې په دې باندې موقوف دي په فصاحت په کلام په موقوف دي ډایرکن په فصاحت په متکلم په موقوف دي متن تلاش فصاحت په مفرد دي ته وی چې په یو کلمه کې به څو امور نه درې ځکه په یو کلمه کې څو چیزونه وي درې یوې ماده یوې صيغه او یو دلالت علی معنا کدي اول کې خللو تنافر الحروف کدي دویم کې خللو مخالفت القياس کدي دریم کې خللو شابه خلوصه خلوص ته مفرد ده اي خلوص المفرد خلوص ته مفرد نقطه ته ګوره خلوصه خلوص ته مفرد ده المراد لاندې ګوره څنګه لیکلي المراد من الخلوص لازمه وهو عدم الاتصاف وليس المراد انه كان متصفا بها اولا ثم خلصا غرض د ناقد په دې نقطه سره د فرض سوال نه حاصل د سوال اداره غرض د علامه موصوف په عبارت سره شعر دا د فرض چاره د سوال نه حاصل د سوال اداره چاوي چې فصاحت په مفرد دي ته و چې خلوص ته مفرد در تنافر د حروف نه چې اول پکې او بیا ته تلر کې دې ته به وي ها چې په اول پکم مفرد کې د درې چیزونه وي یو پکې یا تنافر د حروف وي یا غرابت یا مخالفت د چای او بیا ترې نته لرکی نو دې ته وسوي بیا فصاحت په مفرد او که په یو کلمه کې سره نو هغه باندې بیا بعض وقت اسی طرح کلمات ہوتے ہیں کہ بالکل سرے سے اس میں نہیں ہوتا ہے وہ چیز مثلا زید عمر ضربا وغیرہ اس میں تو پہلے سے تنافر نہیں تھی جبکہ میں نے ان سے وہ چھین لیے بعد میں وہ فصیح ہو گئے اسی طرح تو نہیں ہو سکتا ہے بہت سارے کلمات اسی طرح ہے کہ سرے نو اس میں نہیں ہوتے مطلب تو توای چې فصاحت فی المفرد څه ته وایي خلوص نو خلوص څه ته وایي خلوص خو دې ته وایي چې اول پکې او بیا تنته نو د څه کلمات خوري چې هغه په سره نوم نوي سره نو پکې تا نو دې راځي جواب کوي چې مراد د خلوص نه دا مطلب نه چې مخکې پکې او ته بیا خالص کې نه د خلوص نه مراد عدم اتصاف د خلوص معنا لازمه مراد ده د دې کوم معنا مراد ده معنا لازمه مراد ده چې هغه عدم اتصاف ده چې هغه عدم سره چې د سره پکې نه یا پکې ته تلر کې یا د سره پکې نو بس عدم اتصاف ته په دې مخلات ثلاثه چې کلمه کې دا نه نوزه کما خيوته لري کم فصیحه دا او کده سره نو امسی شی را فصیحه نو ګور المراد مراد په خلوص سره لازم د معنا ده چې هغه عدم اتصاف ده وليس المراد انه كان متصفا بها اولا ثم خلص د دې معنا دا نه چې اول پکې وتا تنوي الله رحمان نه مراد د دې نه معنا لازمي ده چې عدم اتصاف چې پکې نه نو کوته لري کنه او کده سره پکې نو خلوص ته مفرد ده من تنافر الحروف د تنافر د حروفنا او د غرابت او د مخالفت د چانه د قياسي لغوینا مخالفت د قياسي لغوینا مولانا دلته کې عموم سلب ده ښه دلته سلب العموم نه ده دلته عمومي څه شی ده سلب یو عمومي سلبي یو سلب العمومي عمومي سلب سالبي کلی ته ویل لا شيء من الانسان بحمار دا څه شی را سالبه کلیه او دې ته عمومي سوی سلب او یوي سلب العموم سي سلب العموم دې ته وي سلب العموم چې دا عام شی سلب دی یو شته خدا عام نشته هغه ته وي رفع د ایجابي کلی رفع د ایجابي ار حیوان انسان نه دی دا سالبه ده کدا رفع د ایجابي کلی شو
هر حیوان انسان نه دی. دې مطلب دا نه دی چې یو حیوان هم انسان نشي کېدی، ورته حیوان هم انسان هم وي، خو مطلب دا دی چې ټول حیوانات څه نه وي، ځکه په ټولو حیواناتو کې خر نه او انسان نه. نو یو رفع د ایجابي صحیح کولی او یو سالبه کلیه. نو ګوره ذکر دا خبره د مقام کې لک سبق یو عمومي سلبي یو سلب العمومي. عمومي سلبي یو دا عمومي سلب د سالبي کلیه ته وایي او یو سلب العمومي هغه رفع د ایجابي کلیه ته وایي. نو دلته کې مراد هغه عمومي سلب دی. دلته مراد څه دی؟ یعنی فساد په المفرد دی ته وایي چې دا درې واړه به پکې نه ښه څنګه باندې نه به پکې تنافري نه به پکې زر وایا غرابتي نه به پکې مخالفت. دا دې درې واړو کې یو بم نه مجموعه بم نه او درې واړه یو نشي کېده. لکه لا شیء من الانسان بحمار، ټول انسانان خرم نشي کېده او هر انسان خر هم نشي کېدلی. دلته کې سلب العموم نه دی، ولې که سلب العموم شي معنی به دا شي چې فساد فی المفرد دی ته وایي چې دا درې واړه پکې نه نو څنګه که یو پکې ونو خیر دی، یا که دومو خیر دی، خو چې دا درې واړه پکې نه چې څه پکې نه نو چې انو دا معنی صحیح ده که غلطه ده؟ نو دلته عمومي سلب دی که سلب العموم دی؟ ځکه د عمومي سلب معنا دا ده چې مجموعه به هم نه وي، ځکه سالبه کلیه نو لکه لا شیء من الانسان بخارن دې کې ټول انسانان هم حمار نه دي او هر حرام څه نه دی خر نه دی. ټیک شو؟ ایو رفع د ایجابي کلی سلب العموم معنا ده. نو دلته کې عمومي سلب خو صحیح دی خو سلب العموم صحیح، ځکه چې عمومي سلب شي معنا خو اسانه ده چې فساد په المفرد دي ته وایي چې دا درې واړه پکې نه یعنی مجموعه هم نه وي کل واحد هما. نو بس ټیک ده کنه فساد په المفرد دی ته. او چې سلب العموم شي معنا ده چې مجموعه نه او خیر دی که یو پکې یوازې تنافر پکې او خیر دی، یوازې غرابت او خیر دی، یوازې مخالفت القیاس او خیر دی، او یا که دومو خیر دی خو چې څه نه دا معنا صحیح ده. خلوص من تنافر الحروف والغرابة ومخالفة القياس اللغوي. علم مستنبط من استقراء اللغة. غرض علامه موصوف په دې عبارت سره ده چې مخالفت د قياس لغوي. قياس لغوي څه ته وایي چې مستنبط د استقراء د چانه د لغوي معنا ده چې مستنبط د قياس د لغت نه. اصل کې یو قياس داسي کنه چې هغه قياس اصولي قياسي هغه دې ته و چې الحاق د فرع د اصل سره وشي په علت کې. څنګه الحاق د چا سره وشي؟ الحاق د فرع د اثر سره وشي د وجه علت یا د وجه علت جامعانه د وجه علت جامعانه. لکه مثال په تور باندې پودر حرام دي، موږ قیاس کو په شراب هغه حرام دي، علت پکې څه شی سکر، نو تبع مثل د علت په مقیسون علی نه کم ځای تراوالی مقیس ده. یو قیاس فاغه ده دی وینا ګوره مراد د قیاس نه هغه قیاس نه دی، اصولي قیاس دی. مراد د قیاس نه کم قیاس دی؟ قیاس لغوي. قیاس لغوي کم قیاس ته وایي چې مستنبط د استقراء د لغت نه یعنی قیاس صرفي وي. کم قیاسي؟ مراد د قیاس نه ګوره قیاس نه دی موږ چې په اصولو کې ویو، مراد د قیاس نه کم قیاس دی؟ قیاس صرفي. سوال خو بیا به قیاس صرفي ذکر کړی وی دا لغوي څه ذکر کوي وای دا قیاس صرفي اصل لغتي کنه دا دې اصل هم صحیح نو ځکه قیاس لغوي ذکر پوه شوې کنه. ما معترض به اعتراض کو کنه چې مراد د قیاس نه مچته کم قیاس نو فصیحه کلمه دي ته وی چې دا پکې تنافر د حروف پکې نه، غرابت پکې نه او مخالفت د قیاس اصولي پکې نه. نو دی وینا نه مراد د قیاس نه قیاس نه مراد د قیاس نه قیاس صرفي دی. کته بیا به خو قیاس صرفي ذکر کړی وای کنه دا لغوي سره ذکر کوم موږ ځکه اشاره کوي دې ته چې قیاس صرفي اصل سو کی لغت. وتفسير الفصاحه بالخلوص لا يخلو عن تسامح. تفسیر د فصاحت په خلوص سره لا يخلو دا خبره خالی نه ده عن تسامح د چانه د تسامح. مولانا غرض د علامه موصوف د عبارت سره اعتراض ده. ادوه اعتراض دي. سو اعتراض نه دي؟ سوچ کوا دا اعتراض په کوم ځای دی اعتراض څه دی او جواب یې څه دی؟ نو دوه اعتراضونه دي. منشر سوال دار
فصاحت په المفرد څه ته وایي؟ خلوصه چې دا مفرد خالصي، دا مفرد څه نو معترض اعتراض کوي. حاصل اعتراض دار چې علماء کرام خدا خبره کړې ده چې فصاحت دي ته ویل کېږي چې یو کلمه جاری په قوانینو باندې چې هغه مستنبط د استقراء د چانه د کلام العرب نه، چې هغه کلمې ته وایي چې هغه جاری په کم جاری په هغه قوانینو باندې چې هغه مستنبطي د استقراء د عربونه، ام متناسب الحروف او كثير الاستعمال. متناسب الحروف دي ته وایي فصاحت. علما خو فصاحت ستوي هغه کلمې ته وایي چې جاری په قوانینو باندې چې هغه مستنبط د استقراء د کلام له ام متناسب الحروف او كثير الاستعمال. خلق خو دې ته فصاحت وایي او ته فصاحت دې ته وایي خلوصه. دا ته چې کوم تعریف کوي کنه، دا ته چې کوم څه کوي دا خو لازم دی دې سره. دا کوم ترجمه چې ما وکړه کنه د دې سره دا خبره لازمه ده، نو دا تعریف باللازم شو. دا تعریف او تعریف باللازم صحیح نه وي. تعریف دا خو لازمه راغی سره کنه دا خبره. نو یو د ټولو نه یو دغه تعریف ته یو ډېر شایع ضایع تعریف ته هغه او اس کو چھوڑ کرے دا تعریف داخله نو دا خو خبره نه ده کنه. ځکه چې فصاحت څه ته وایي؟ هغه کلمې ته وایي فصاحت په المفرد دي هغه کلمې ته وایي چې جاری په قوانین چا قوانین د چا نه مستنبط دي استقراء ده او دا متناسب الحروف او كثير السي. اته وینا فصاحت په المفرد دي ته خلوص من تنافر الحروف او غرابت مخالفت تقیاس. دا ته چې کوم تعریف ذکر کړي نو دا خو څه شی دی؟ دا خو ور سره لازمه ده، دا معنا سره دا څه شی ده؟ دا مجاز شو. دا څه شو؟ نو یو تعریف ته ظاهر باهر او مشهور هغه پرې دی او ته تعریف بل څه لازم، نو دا خبره تسامح نه خالی کیږي نه. ونه شوی کنه. دویم جواب نه یو منټ. دویم اعتراض هغه دا چې ته فصاحت په المفرد څه ته وایي؟ خلوصه. نو فصاحت په المفرد دا یو امر وجودي دی، ادا خلوصه امر عدمی دی. نو ته تعریف ته وجودي په عدمی سره کوي، ته تعریف د چا په چا سره کوي؟ اول تعریف باللازم کوي، اول تعریف باللازم کوي او د دویمه خبره کې دویم یا تسامح پکې دار چې فصاحت په المفرد چې په جانب د معرف کې دی دا امر وجودي دی، ادا خلوصه سره چې کوم تعریف کې دا عدمی دی. نو تعریف الوجودي تفسیر د فصاحت په خلوص سره ولا خالین در تسامحونه. بهرحال فتنافر تنافر دا وصف ته په کلمه کې چې دې واجبې ثقل علی اللسان په لسان باندې او عسر نطق دا عطف د چاره په چا مسبب دی په سبب واجبې ثقل په جبه او عسر نطق چې ثقل په جبه راغی خو بیا منو توق نه کیږي کنه. لکه مشتجرات شو په قول امرؤ القیس کې دا مولانا امرؤ القیس ته غرض علامه موصوف په عبارت سره تنافر مثال ذکر کړي. دا مثال ذکر کړي تنافر. نو د امرؤ القیس دا خو لوی شاعر تر شعر او ډیر زیات عاشق شانته سړیو اتر شعر. نو د خپل محبوبي د وختو صفاتونه کوي. نو دا وخت په خوا چې دا په څو قسمو خان دا په درې قسمه وختو. یو دلته کې وخت دلته نه دلته کې د عقاص وي د من کې هغه د انار په شان د ماشومان لته تړي دي نه یو د سی وختي یو د سی وختي چې دا وختي دا په پاتې سیاړولې خو د سی کړي هغه دوت وکړي نه فونه شو کنه. یو مصنع کنه دوت وکړي دا تاسو ته کم سیم نه دی لیدل. نو وایم سلی خامخا به دی. نو مقصد دا رچې کډیانو در چا پکور کې قانون سوکني. نو مطلب دا رچې دا مېندې خوې او نیا مور خور او دا ټول مطلب دا رچې دا محرمات سر ته قتل خو ناروا نه دي کنه. شرعاً دا ناروا نه دي. اوسه سره د خور وختو ته وکاته سر ته وکاته دا ناروا ده جایز دا ټول خبره پوه شو کنه. از پښتنو کې دا ډېر سخت معیوب خبره ښکاری کنه سره کلک بند کړي کنه. نو دا سنیاسي دغه تکلف دا نشته شرعاً. نو مطلب دا چې کوم محرمات چې محرمات او کوم زیته چې مثال په تور ته قتل شي ايمن تلاسم وهله شي هغه معنی ته د شرعي مسله ده پوه شو کنه. نو دا خو به ټول خلکو لیدلی مثال په تور باندې هغه دوه وخت کنه اصلي د سې چې اسی وخت دی لکه یعنی اسی ګمس کړي. نو د خپل محبوبي د دې وختو صفت کوي
چې دا عقاص دي دا عقاص په منځ کې چې د انار په شکل کې دي دای پټ کړي دای په دې نورو څه کړي پټ کړي نو د پټ کړي معنا څه دي ډېر زیات دي ډېر څه شي دي زیات غدایره غدایر ده غدایره اے زوایبه غدایره غدایر ایک کمسي او غدایر چې کنه مولانا نو د غدیره او عقاص دا یو شیریخه دغه ته ویخه زوایب او د غدایر او عقاص دا یو شیریخه د په د انار په شکل کې چې کوم وختي نو دغه ته وی خدا هو ضمیر راجع د محبوبه ته خو په اعتبار د چا سره د شخص په اعتبار د چا سره او یا غدایره کې ضمیر راجع د فرع ته چاته ضمیر راجع دی او فرع د دې شعر نه مخکې او شعر کې او ټکی ذکر شعر فرع هغه شعر درته وایم مخکې او شعر دین هغه شعر کې د فرع ټکی ذکر شعر نه د غدایره د ضمیر چاته راجع دی فرع ای زوایب خدا جمع د غدیره ده والضمیر او ضمیر عائد دی فرع دا غوله خبره نکړه خاله دویمه او چاته وړاندې یو بیت دار فرع يزين المتن اسود فاحم عسيس كقن النخل المسندلي دت الشعر دی وی فرع وې دا د سیو مجموعه وختي وې دا املا ولا خستکل او تک تور د سکرو په شان یو ډیر ګندې په شان ته د هغه غونچې د کجورو چې راځوندې شي چې څه شي راځوندې شي نو انت کې د فرعون ټکی ذکر شه د غدایره کې ضمیر هغه تراجع مستشذرات دا صيغه فعل متعدی نه راغته شي او د لازمین هم خو کده لازمین دی راغتل نو مستشذرات په اسم فاعل او که مثال په تور د متعدی نه دی راغتل نو بیا به مستشذرات وای په صغیر اسم مفعول سره اے مرتفعات نو بیا مستشذرات په کسر سره شو یا مرفوعات نو دا په فتحه سره شو یقال استشذره اے رفعه نو دا متعدی نه راواله استشذر ارتفع یختی اوچت شو یختی څه شو اوچت کړه نه اوچت شو نو بیا دا څنګه کومه څنګه شو دا څنګه بیا د فعل لازم شو لنډه خبره وی یختی اوچت دي مستشذرات دي یا مستشذرات دي مرتفعات دي یا اوچت شوی دي الى العلا بر طرف ته تدل العقاص في مثنى ومرسلين وی پټیږي دا سوکا یا دای پټي یا پټي عقاص په مثنى او په مرسل کې یعنی هغه اختبارنه دي چې کم دو دي او چې کم یو دی پاغي کې پټي کې دومره زیات د غیري خام تذل التغيب دا مطلب نه غیب کیږي ورکی عقاص جمع د عقیصه ده وهي الخصله المجموعه من هغه مجموعه قطعی هغه قطعی مجموعه ته وی من الشعر د وختونه مثنى چاته وي مفتول ته مرسل چاته وي خلاف ته مثنى ته ځان لپراتی یعنی زوایب د دې مشدود تړلې شوی دي په سر باندې خيوطن په مزو او د دې د وختمن قسم کېږي درو قسمونه ته یو عقاص دي یو مثنى او بل والاول اول غیب کېږي په اخیرینو کې نو مقصد د بیان د کثرت څه شی دی شعر چې دا وختي دومره ډیر دي چې سم ډیر نو دلته کې استاد نور ته خوندونه مالای او مقصد هداره چې دلته کې فساد په المفرد مسله اي کې اوله دار چې تنافر د حروف او پکې نه و دلته کې تنافر د حروف راغله په کوم ټکی کې دا مستشذرات دا چې سړی وي سړي باندې څه بدلېږي نورست ان شاء الله ضابطه په دې کې ذکر کیږي چې تنافر څه ته وي په دې مسله رست ذکر کیږي په دلته کې دا مثال مطابق سره ممثل سره مستشذرات یا ذرات دا ټکی راغله په دې کې تنافر د حروف ده دا کلمه فصیحه ده که غیر فصیحه نو دا کلام فصیح ده که غیر فصیح ولی غیر فصیح ده ځکه چې کلام فصیح کې ټولې کلمې فصیحه پکار دي دا کلمه فصیحه نه ده ولی ځکه تنافر پکې راغله وصلی الله تبارک وتعالى